ښه دا راته ووایه چې تا په دغه لوبو کې څه ګټې هم ترلاسه کړي دي؟ حاجي ما څه 3 ګولډ میډل اخیستي دي، سلور هم زیات دي. لکه موږ به مخکې د پاټا سیډه جنګېدو، اوس خو ډسټرک دی، ډسټرک سیډه جنګېږو. نو پاټا ګیمونو کې به موږ د ایجنسیانو نه جنګېدو، څه 14 ټیمان به برابرې کېدل، څه شپږ اووه ایجنسیانې او شپږ فارو که نه، دې ته سیډه به موږ لوبېدلو. هغې ما 3 ګولډ میډل حاصل کړي. ټیک ده. دا سوچ او دا فکر د څنګه راغلی چې زه هم جیم کولاو کړم هغه په داسې خطه کې چې بس دا زموږ ملګري وو، هغو بس داسې جیم ته بوتلو، ویل جیم کوو. اوس هغو جیم نه کوي، اوس موږ پکې داسې بری واغوستو چې مخکې پکې لاړو. لکه خپل جیم دی پکې کړی. خپل جیم. څومره خلک څومره کسان ستاسو سره بس دا جیم د کسان ځي راځي، دلته غربت دی، بدامني ده، بس داسې چې واړه 2-3 میاشتې گیم وکړي، د غربت د وجې گیم پرېږدي، لاړ شي مسافرانو له. نو واړه ځي راځي، داسې زموږ سره زیات واړه چې کوم دي هغه هم دلته کې 40-45 کسان ریګولرز دي، هغه کې ښه وجودونه جوړ شوي دي. مونږ اورېدلي چې یاره څوک گیم کوي او بیا گیم پرېږدي هغه سکین خرابېږي. دې کې څه نه دا داسې نه ده. دا چې گیم هر یو گیم چې پرېږدي او ته خوراک کې فوډس خوراک کې خامخا وجود غټېږي، دغه وجود ریله شي، دا داسې نه ده. ډایټ برقرار ساتل ټول عمر دپاره به بیا تا داسې چندوس پېښه وي. دا خوراک ذکر تاسو وکړو، تاسو چې کوم پروټین خورئ یا کوم سپلیمنټس استعمالوئ، د دې ډاکټر تاسو ته ښودلي دي چې دا خورئ که نه تاسو یې ځانه خورئ؟ نه دا خو نیچرل شی دی، دې کې بیا 2 قسمه دي. پروټین چې کوم دي دا نیچرل کې راځي، بیا چې کوم سټرایډ میډیسن هغه بیا سټرایډ وي، هغه هم خلک ټچ کوي خو داسې په خپل مقدار سره، بیا د هغه خپل کورس یې هغه به کوي. نو د هغه نه باوجود چې ته ځان ته واخلې که نه، نو تا خرابولی شي. صحیح ده. دا راته ووایه چې څو قسمه ګیمونه کېږي په دې جیم کې؟ جیم کې خو دلته کې اوس بایسپ، ټرایسپ، چیسټ او وینز او شولډر او پیکس او تایي، دا ټول ګیمونه پکې کېږي. 8 ګیمه دي، بس دا ټول ټرین کېږي په هفته کې، دا ټرین کېږي یو ګیم یې. تاسو ورته ښایي؟ چې موږ نه بغیر عمومي طور باندې موږ دا هم لیدلي دي چې یاره خلک راشي او بس کوم دغه پراته یي روایلي او بس چوتۍ کوزۍ او مختلف مشیرین استعمالوي. د دې څه نقصانات وي داسې؟ ولې نقصانات نه وي؟ دا داسې وي چې بس پیک ټرینران وي او بس جیم کولاو وي یو کاروبار دپاره. موږ خو دلته کې یو چې زموږ نه بغیر ورته موږ باقاعده لیکلي چې ټرینر کې بغیر ویټ منع دی که نه. لکه موږ ورته دا لیکلي بار هر ځای کې مو ورته لیکلي، موږ ورته په خپله گیم ورکوو. چې په خپله گیم ورکوو نو موږ د دې خیال ساتو چې تعلق ته نقصان ونه رسېږي، پیدا ورکړي او نقصان ورنه رسېږي. یو کس وایي چې یاره زه جیم کول غواړم، څومره وخت به دا جیم کوي؟ نو بس دا ځینې نیچرلي هغه وجود ښیي که نه، لکه نو یو بس هغه بیا وجود ته موږ ګورو، هغه بیا ډېر جلد جوړېږي. یو کې داسې وي چې موږ ورته وګورو چې دې کې کار وي، نو هغه ته بیا ټپس ورکوو چې دا خوراک کوه، دا مه کوه، بس د هغه په وجود بیا وجود یې ښه جوړېږي. کوم کس چې وجود جوړ کړي دا به برقرار ساتي که نه بیا به جیم پرېږدي؟ نه دا خو بس دا ټول عمر گیم دی، برقرار دی کې نشته. دا په میاشت کې جوړولی هم شي، په میاشت کې خرابېولی هم شي. او د دې جیم سره به خپل خوراک کې که نه دا د کورنۍ خوراک؟ بس کورنۍ خوراک، دا ټول کورنۍ خوراک یې نیچرل خوراک. اوس موږ فوډس نه ټچ کوو، بوتلې شوې، برګرې شوې، دا چې کوم د موټاپا شکار جوړوي که نه، نو دا په وجود موږ ته هر څه بندو. چې دغه بند کړو، نیچرل خوراک ورته ښیو، دغه سره بیا جسم ښه مضبوط ګرځي. تاسو ته څوک داسې راغلي چې هغه د موټاپې ښکاري یا هغه د ذهني فشار ښکاري او هغه راغلي دي ګیم یې شروع کړی وغټي؟ حاجي ولې نه، موږ زیات کسان داسې دي چې 20 کیلو، 16 کیلو، 15 کیلو داسې ډیمیج واړه راغلي دي چې هغه کې مسئله وي، لکه په لاس یا څه کې خراب وي، نو هغه ته موږ اکسرسایز ورکړی دی، انشاءالله خو روغ رمټ شوي دي. دا د ډایټینګ لفظ ډېر زیات استعمالېږي په دې جیم کې. دا ډایټینګ څه شی دی؟ ډایټ په 2 قسمه دی. اوس یو کس یي که نه هغه وچ وي، هغه ته د کاربوهایډریټ ضرورت وي، موږ ورته کاربوهایډریټ زیات ورښایو چې دا خوره، دې کې دا شي، دې کې. یو داسې وي چې هغه موټاپا وي، بس وجود یې غټ وي، هغه وایي چې زه وجود کموم، هغه باندې فوډس خوراک موږ ټول بند کړو. هغه ته موږ داسې خوراک ور وښیو چې هغه کې صرف پروټین وي، چې جسم یې کمزوری کېږي نه او نور یې ویټ کمیږي. ښه ټیک ده. دا راته ووایه چې یو عام کس چې هغه نه ډېر کمزوری او نه ډېر ښه، ایا هغه له هم جیم پکار دی؟ بس دا شوق پورې دی، بیا چې هغه شوق وي نو کولی شي، چې شوق نه وي هغه د هغه بیا خپله مسله ده، چې اوس هر یو شیز یو خپل شوق لري که نه.
دا راته ووایه چې د دې جیم نقصانات څه دي؟ فایدې خو موږ نقصانات یې څه دي؟ نقصانات خو ما اوسه پورې نه دي لیدلي ځکه چې ما دا 7 کاله وشومه شکر دی اوسه پورې یو بیماري هم راباندې نه ده راغلې ښه. او ښه روغ رمټ یم ټېسټونه هر څه زما ښه کلیر راځي. څونه وخته وشو چې بیماري د باندې نه راغله؟ ما نه دي محسوس کړي چې په ما چېرته بیماري راغلې. ښه. نو ګیم خو ستا لږ وخت وشو چې شروع کړې. نو 7 کاله خو زیات دي که نه 7 کاله خو په دې 7 کالو کې به تا بیماري نه ده راغلې؟ بیماري نه ده راغلې. ښه میډیسن هر څه یوز کوو شکر دی خو موږ باندې اوسه پورې داسې خطره نه ده راغلې چې دا موږ ته دې جیم ته څېړه راغلې. ټیک ده. د جیم دوران کې چېرته یا په ګیم کې مقابله کې خوږ شوی یې چېرته؟ ولې نه دا خامخا خوږوالی هر څه پکې راځي خامخا سړی خوږېږي که نه. اوسپنې دي جیم کې اوسپنه راشي شیشه ده داسې توړ موړ پکې راځي خامخا. ټیک ده. دا راته ووایه چې موږ دې جیمونو کې کتلي دي چې جیم کله کېږي نو میوزیک هم ورته سټارټ وي. آیا د دې میوزیک د جیم سره څه تړاو لري؟ ولې نه بس دا یو جذبات دي انسان کې را پیدا کړي که نه. او زیات مونږ چې جیم کې سونګ نه لګولې واړه ویسې هدیره ده که نه نو چې سونګ ورته ولګو واړه جذباتو کې راشي خپل اکسرسایز بیا ښه جوړ جذبې سره کوي. د باجوړ ځوانان څومره انټرست دی په دې جیم کې؟ نو اوس دلته زیات چې کم دی بیسیکلي دا عنایت کوي دې کې د سپورټ ډېر کم کمی دی ځکه دلته د نشې تماشې وغیره موږ سره ډېر زیات سټوډنټ دي چې دلته راغلي دي او ګیم مې شروع کړی دی نو د ګیم سره هغو کمې نشې وغیره ناسته پاسته ډېرې پېښې ځکه ما ډېر وکتلو لکه سګرټ او نسوار او دا چرس او دا هر څه بیا څښل. اوس هغه کسان چې کوم دي د هغو نه زیات نفرت کوي د سګرټ او نسوارو نه. دا د دې جیم واحده حصه ده ځکه چې جیم یې شروع کړی دی او جیم ورته داسې سبق ورکړو چې دا ستا د صحت لپاره ډېر نقصان دی. ټیک ده. دا راته ووایه چې د ضلعي انتظامیه یا چې کوم محکمه سپورټ دې له خوا نه تاسو سره څه مرستې کېږي؟ نه جي زموږ د باجوړ کې چې کوم جیمران دي او جیمونه ایستلي دي د سپورټس حوالې سره چې د سپورټس کوم مشران دي هغو ورته هېڅ توجه نه ورکوي. نه د اوسه پورې زموږ باجوړ کې یو کمپیټیشن وشو چې موږ ولیدو چې دا کمپیټیشن وشو نه ورته دومره توجه ورکوي. اوس که موږ وګورو نو دلته کې کرکټ دی که فوټبال دی تاسو تللي هلته هغو ته مو وینا کړې ریکویسټ؟ نو موږ ورته ولې نه موږ درخواستونه جمع کوو چې درخواستونه جمع کوو دا چې کله هم ګیمز راځي دلته فیسټیول یې زموږ کې برخه نه وي. ټیک ده. په اخره کې ځوانانو له څه پیغام ورکوي؟ بس جیم کوئ هر یو اکسرسایز کوئ یوازې جیم نه سپورټ چې کوم اکسرسایز یې هغه کوئ په صحت په ښه وئ. صحت ستاسو دپاره ډېر بهترین دی. که تاسو بیا اورېج شئ یا 40-42 سال ته ورسېږئ او تاسو بیا زوال سیټ ته روان شئ هغه سیټ په هغه کې بیا تاسو ته پته لګي چې جیم یا سپورټس موږ له څومره پیدا راکړې ده. نو چې څومره سپورټس یې کوئ سپورټس ښه شی دی. ډېره مننه. شکریه. زموږ کتونکو اورېدونکو دا زموږ سره انور حسین د هغه ګټورې خبرې تاسو واورېدې. یقینا چې موږ دا خبره اورېدلې هم ده چې صحت لوی نعمت او د صحت څه نعیم البدن نشته په دنیا کې. موږ له پکار دی چې د دغه صحت خیال وساتو. د دغه صحت د خیال ساتلو لپاره موږ له دغه قسمه سرګرمیانو حصه جوړېدل پکار دي. هم بل پروګرام پورې خپل ورور محمد اساس ورکړي. الله حافظ.